السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو، یو ډیر ښایسته موضوع سره تاسو سره مخاطب یم او هغه دا ده چې د اردو یو جمله ده: شک کا مارا ہوا رشتہ قسموں سے ٹھیک نہیں ہوتا. دا یو جمله ده او مطلب یې په پښتو کې دا دی چې شک وهلې رشتې چې کومې دي هغه په قسمونو سره هم نه جوړیږي. نو دغه زمونږ په یو بل باندې شک زمونږ د یو بل سره ورانه دا په کوم بنیاد باندې راځي؟ نو ناظرینو، دې هکله باندې تاسو سره زه یو بهترین یو څو خبرې وړاندې کوم. کومه رشته چې هغه شک ووهي هغه چې کوم دی نو په یو صورت کې نشي برابرېدلی. شک داسې یو بد څیز دی، شک داسې یو څیز دی چې دا هر قسمه رشته هغه ختموي. که هغه د پلار او د زوی وي، که هغه د رور او د رور وي، که هغه د یو ډیر قریبي دوست په درمیان کې وي، که تر دې پورې دا شک یو دا شانتې بد څیز دی چې که چېرته د ښځې او خاوند ترمنځ کومه بهترینه رشته ده چې دا ډیره زیاته په مشکله باندې دا رشته ختمیږي او ډیره انتهایی د ډیرو زیاتو وجوهاتو نه بعد چې کوم دی نو دا د ښځې او د خاوند رشته ختمیږي. خو دا شک داسې څیز دی چې د دې شک په وجه باندې دا ډیره زر ختمیدی شي، ډیره زر چې کوم دی نو دا اختتام ته رسیدی شي. نو د شک په حوالې سره زه تاسو ته یو وړوکی پیغام در کومه چې یو خو شک ښه څیز دی نه، بل د شک نه او د بد شک نه چې کوم دی نو هغه منع راغلی دی. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو په مؤمن باندې ښه ګمان کوئ، ښه هغه باندې چې کوم دی نو هغه اعتماد کوئ، هغه ته چې کوم دی نو بد سوچ مه کوئ. لکه دا هم راځي چې که چېرته یو کس وي او په هغه کې سل چې هغه کې 99 چې کوم دی نو هغه بد کارونه وي او یو چې کوم دی نو په هغه کې ښه کار وي، یعنی مطلب دا دی چې په هغه کې 99 هغه علامې هغه د کفر وي او یو علامه پکې د مسلمانۍ وي، نو د یو علامې ته یې وګوره، هغه نورو ته چې کوم دی نو مه ګوره. نو دا شک دا زمونږ په معاشره کې ډیر انتهایی زیات دی. ډیر په ډیرو وجوهاتو کې که چېرته کې هم جنګونه کیږي، جګړې کیږي، چېرته رشتې ختمیږي، چېرته د رشته دارانو سره چې کوم دی نو هغه قطع تعلقي راځي، ټول د شک په بنا باندې راځي. یاره بس فلاني داسې ویلو، فلاني داسې ویلو، د هغسې ویلو، هغه داسې ویلي، ټولې رشتې چې کوم دی نو هغه د شک په بنا باندې نن سبا ټولې رفع دفع شوې، ختمې شوې. نو دا شک به مونږ اوس څنګه ختمو؟ د دې شک دپاره مونږ سره داسې څه عمل دی چې مونږ دا شک د ځان نه ختم کړو؟ نو د دې یو طریقه ده، د انسان یو طریقه د دې دا ده چې هر چا باندې ښه سوچ کوه، ښه اعتماد کوه، هر یو کار په پازیټیو سوچ باندې اخله. نیګیټیو سوچ دا په خپله انسان د شک طرف ته بوځي، خراب سوچ دا په خپله انسان د شک طرف ته بوځي. چې کله ستا سوچ برابر شو، کله ستا سوچ پازیټیو شو، کله به هم ته چې کوم دی نو شک طرف ته لاړ نه شي. نو د شک نه د بچ کېدلو دپاره اولنی پوینټ چې کوم دی نو هغه ښه سوچ دی، هغه یو بهترین سوچ دی، هغه په چا باندې چې کوم دی نو بدګماني نه کول دي. که چېرته ستا په زړه کې بدګماني موجود وي نو بیا به هېڅکله چې کوم دی نو ستا نه د شک دا مرض چې کوم دی نو ختم نه شي. او د شک دا مرض دا ډیر زیات بد مرض دی. دا داسې څیز دی چې دا کوم یو انسان شکمني او دی شک کوي، نو دی ګوره په خپله هم چې کوم دی نو په ټینشن کې د په خپله هم دا ذهن هر وخت ګیر وي، دی په ټینشن کې چې دا ولې داسې وشو، هغه داسې وکړو، ده داسې وکړو، دا خو داسې وشول، دا به اوس داسې کېږي. نو هر وخت به دی په سوچ کې وي، هر وخت به دی په ټینشن کې وي. نو لہذا د شک نه چې کوم دی نو ځان ساتل پکار دي، ضرور ځان ساتل پکار دي. نو چې کله انسان په بل انسان باندې شک ختم شو، د شک نه کولو، نو پخپله به چې کوم دی نو زمونږ په معاشره کې مینه، محبت، دوستي، ورورولي، څومره چې ښه رشتې دي هغه ټولې په خپله باندې را جوړې شي، هغه ټولې په خپله باندې چې کوم دی نو هغه ځای ته ورسیږي. اوس یو خبره بله ده، په موجوده وخت کې که د کوم انسان په بل انسان سره شکوک او شبهات وي، نو دا به څنګه ختمېږي؟ ګوره په دې په ضمن کې زه یو خبره کومه
چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې په منځ کې چې کم دی نو هم دا شکوک او شبهات راغلي وو. د دې په منځ کې هم داسې څه خبرې اترې راغلي وې چې هغې په وجه باندې د هغې په منځ کې بیا څه اختلافات جوړ شو. خو بیا څه چلو شو، بیا هغې په خپلو کې کېناسته، خپلې چې کم دی نو هغه یو بل ته هغه خبرې ډسکس کړي، یو بل ته هغه خبرې وویلې. نو چې کله هغه خبرې هغې یو بل سره ډسکس کړي، یو بل ته یې وویله او د خپل هغه زړه شکوک او شبهات چې کوم دی نو یو بل ته بیان کړ، نو هغې په خپله چې کوم دی نو خپلو کې بیا هغه معاملات برابر شو. نو دغه تعلیم زموږ او ستاسو دپاره هم دی چې د چا په منځ کې شکوک او شبهات وي، خبرې اترې وي، یو بل باندې څه شک وي، نو هغه له پکار دي چې هغه کیني په خپلو کې او هغې هغه طریقه کار، هغه معاملات یو ښه طرف ته بوځي، هغې هغه شکوک او شبهات ختم کړي. په هر صورت کې هغه چې کوم دی نو ختمېدی. داسې خو کېدی نه شي چې د چا په ذهن کې به شکوک او شبهات وي او به ختمېږي نه. ځکه چې نن سبا شیطان دومره کار کړی دی، شیطان په مونږ په معاشره باندې دومره کار کړی دی چې هغه یو سیټ ته په ارام ناست دی، بس مونږ په خپله چې کوم دی نو لګیا یو د هغه دپاره کار کوو. شیطان دومره خواري او دومره محنت په مونږ او تاسو باندې کړی دی چې یو ځای چې کوم دی نو زمونږ د غیبت نه خالي نه دی، یو ځای زمونږ د شک نه خالي نه دی، یو ځای زمونږ د بدګمانۍ نه خالي نه دی، یو کس چې کوم دی نو زمونږ نه پاتې نه دی. که هر څوک دی هغه پسې مونږ چې کوم دی نو بد رد وایو، د هغه سپکاوی مونږ کوو، ولو چې هغه کې به چې کوم دی نو غلطیانې موجود وي، خو که غلطیانې موجود وي خو هغه کې به ښه کارونه موجود وي که نه. نو د هر انسان ښه کار ته کتل پکار دي، د هر انسان ښه سوچ ته کتل پکار دي، د هر انسان پازیټیو کار ته کتل پکار دي. که هغه 20 بد کارونه کوي نو کیدی شي چې د هغه یو 10 کارونه ښه هم وي، نو هغه ښه کارونو ته یې وګوره، هغه بد کارونه یې پرېږده. ولې؟ اوس به ته وایې چې ولې د خلکو په بدو کارونو باندې یا په ګناهونو باندې پرده راواچو؟ نو بالکل پرده به پرې باندې راچوو. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې کوم یو انسان په دنیا کې په بل انسان باندې یو پرده واچوي، نو زه به په هغه باندې په یو حدیث کې راځي چې زه به د قیامت په ورځ 80 پردې په هغه باندې واچوم. او موږ څه کوو؟ یو پرده پې که چا اچولي نو هغه هم راشو عام ترېنه لرې کړو، هغه هم ترېنه والوځو او د هغه عزت، هغه احترام، د هغه چې څومره هغه عزت باندې خواري کړي اوله په یو سکند کې چې کوم دی نو لت پت کړو. نو د بل د عزت خیال ساتل، د بل د ذات خیال ساتل، دې سره هم انسان نه شک ختمېږي، هغه شکمن پاتې کېږي نه. او هر هغه انسان ما تاسو ته وویل چې شک ډېر زیات بد څیز دی، دی به هر وخت په ټینشن کې وي، هر وخت به چې کوم دی نو دی په داسې مشکلاتو کې ګیریږي. او په څه وجه؟ د بل په وجه باندې. دا نه چې دی به د خپل ځان په وجه باندې دی په ټینشن کې، نه، دی به د بل کس په وجه باندې په ټینشن کې. نو دا یو ډېر بد څیز دی شک. دا د ځان نه ختم کړئ، د ځان نه وباسئ. مونږ به دعا کوو چې الله رب العزت زمونږ نه هم د شک دا مرض دا ختم کړي، زمونږ ناظرینو نه هم د شک دا مرض چې کوم دی نو هغه ختم شي. دا ډېره اهمه مسله او اهمه خبره وه او دا ما د دې دپاره وکړله چې زه ګورم په معاشره کې ډېر خلک دا ګوري، تاسو هم به دا ګورئ چې په معاشره کې شک کول چې کوم دی نو دا انتهایي زیات دي. نو د هر انسان باندې پرده اچول، په هر انسان غیب پټول، دا چې کوم دی نو د نبي علیه الصلاة والسلام سنت مبارک دی. ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام به چېرته کې په محفل کې کېناسته او په هغه محفل کې به یو داسې کس ناست و چې هغه به بد کرداره و یا به هغه چې کوم دی نو نور څه داسې کار به و چې هغه نبي علیه السلام ته ناخوښه و. نو نبی علیه السلام به داسې نه ویل چې فلانه یا ته دا کار داسې کوې او دا داسې بیا مه کوه، نه، نبی علیه الصلاة والسلام به کنایات استعمالول. نبی علیه السلام به داسې وفرمایل چې خلک داسې کارونه کوي، په کار ده چې مونږ داسې کارونه ونه کړو، داسې به یې وفرمایل. نو بیا به هغې نه چې کوم دی نو خلکو به هغې نه سبق حاصل کړو، صحابو به سبق حاصل کړ چې نبی علیه الصلاة والسلام چا کې به چا کار موجود و، بس هغه به خپل ځان وپېژندو چې یاره دا خو ما کې موجود دی، نبی علیه السلام دې نه منع وفرمایله، لهذا دا کار به زه چې کوم دی نو د دې نه بعد پرېږدمه. زما د دې ویډیو، زما د دې پیغام اصل مقصد دا دی چې شک داسې څیز دی چې دې کومه رشته هم وهلې ده، چې کومه رشته که هغه د
ښځې خاوند وي، که هغه د مور او پلار وي، که هغه د پلار او د زوی وي، که هغه د مور او د زوی وي، د مور او د لور وي، که د رور او د خور وي، که د رور او د رور وي، که د یو بیسټ فرینډ وي، د یو ښه دوست وي، د هر یوه رشته چې کومه رشته په دنیا کې موجود ده او کومه رشته شک وهلې ده، د هغې په منځ کې شک راغلی دی، د هغې په منځ کې بدګماني راغلې ده، د هغې په منځ کې نیګیټیو سوچ راغلی دی، هغه رشته چې جوړه شوې رشته وي په کلونو کلونو کې جوړه شوي، هغه په سکندونو کې چې کوم دی نو هغه ختم شي، په سکندونو کې هغه اختتام ته ورسیږي او داسې اختتام ته ورسیږي چې هغه انسان د بل انسان بیا چې کوم دی نو تپوس قدرې نه کوي، پوښتنه قدرې نه کوي او په څه وجه باندې؟ صرف د شک په بنا باندې، صرف د بدګمانۍ په بنا باندې. نو شک دا ختمول پکار دي، بدګماني دا ختمول پکار دي. څنګه تاسو ته ما وویل چې دا نبی علیه صلات وسلام تعلیمات نه دي، نبی علیه صلات وسلام تعلیمات دا دي چې ته به په مؤمن باندې ښه ګمان کې ښایسته ګمان به پکې ولو که هغه مؤمن چې کوم دی نو هغه څه شی وي، هغه ګناهونه کوي یا نور کارونه کوي د دنیا، بالکل هغه طرف ته ته سوچ مه بوځه، بس صرف دومره ووایه چې کم از کم د نبی علیه صلات وسلام امتی دی، کم از کم مسلمان دی، په هغه باندې چې کوم دی نو ښه ګمان کول پکار دي. نو دا یو وړوکی شان پیغام مې تاسو ته درکړ، که دا پیغام هم خوښ شوی وي بالکل په کمنټ کې چې کوم دی نو خپله رای راته ضرور پیش کړئ. که د شک په حوالې سره ستاسو په ذهن کې داسې څه ایډیا وي نو بالکل ضرور تاسو هغه ما سره شیر کولی شئ او ستاسو په واسطه باندې دا چې کوم دی نور ملګري هغې نه هم استفاده اخیستلی شئ. په الله باندې مو سپارم، الله مو ښاد او آباد